نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. د ایمان شعب من ذکر کول د دینه مخکې درسونو کې د ایمان بعض شعبې هغه بیان شوی چې د ایمان د تقویت او د ایمان حلاوت او د ایمان مزه په هغه باندې انسان ته حاصلېږي. نن درس کې د ایمان یو بل ډیره مهمه شعبه ده چې د اغینا خپل ایمان ته فائدہ ورکول او چې د شعبه کې یو انسان سوچو کې نو د ایمان له دونه قوت ورکړي لکه یو زمیدار چې فصل کرلې او غیره خسته وبا او سرا او داغه د قوت د ویان ورکی د ایمان داسې مضبوطی هغه شعبه ده شح المرء بدينه حتى يكون القذف في النار احب اليه من الكفر. یو سړی د خپل دین باندې دونه حارس شي او په دونه حرس کې چې ورته ورسېدل داو ته خخکاری خو نه دا چې انسان کافر شي. زمورونو یو ایمان راوړل دي یو د ایمان ساتل دي. دا ډېرې مهمه خبرې دي. ایمان دعوه کول دا خو په خله منافقان موي ومن الناس من يقول آمنا الله وایي چې خلک دي چې هغه وایي چې موږ مؤمنان یو خو ما هم بمؤمنین ایمان پکې نشتا زکه د ایمان
حفاظت دینه دې کړه. حفاظت د ایمان د ایمان یو ډېر لوی شعبه ده او د مؤمن باندې خپل ایمان باندې او د خپل دین باندې دون حارسی که یو انسان وته وي چې کافر شاه کنه ورته غرزوم نو هغه د ور غرزول دا به تخخ کار کیږي نه دا چې د انسان کفر ته واپس شي. د مخلوق ایمانونه دي بعض خلک د سي چاړي ایمان لري الله مني رسول مني قران مني د الله حکمونه مني دعوی کوي او چې کله د دې وس کې څه دنیا او ته ملاويږي بیا نه الله یادي او نه رسول یادي او نه اخرت یادي او نه قبر یادي دا ایمان نه دی. ایمان بدای چې شح المرء بدینه یو انسان به خپل دین باندې دونه بخیل او حارسی حتى يكون القذف في النار احب اليه من الكفر چې دا ورته دی وګورځم خیر دی خو چې کافر نشما. او دا قاعده د علماي ذکر کوي چې ان العطايا علامت البلايا تفسیر نشاپوری او ځای کې وایي الله رب العالمین چې یو چاله انعامات ور کوي نو الله ته ول امتحان کوي. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل هغه خلک چې د الله دین کې ډېر تکلیفونه پیراغلي دي هغه جماعت د انبیاء علیهم السلام دي. بیا هغه څوک چې غوري او دای ته نږدې په درجه کې او الله رب العالمین چې یو بنده باندې د خیر اراده وکي نو الله ته دین کې مصیبتونه ورورسي. د مؤمن د مصیبتونو باندې د ایمان کې الله دونه خوشاليږي لکه یو پلاری او هغه وړو کې بچی راونی سیکله په دې مخ وي خوستړې کوي او پازابي دا د پلار امور لړې رمزه ور کوي. دغه شان د مؤمن ته چې تکلیف رسیږي او د مصیبتونو ته حاصلېږي الله رب العالمین دې باندې ډېر سخت خوشاليږي. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله مخلوق کړي دا ګمان کوي چې موږ به ایمانداری او امتحان باندې راځي خامخ الله امتحان راولي رښتینی او دروغجن خلق الله جدا کوي. او دا ډیره پاګه موضوع ده د ایمان ډیره مزیدار شعبه ده ماشاء الله چې شح المرء بدینه انسان ته د دین دونه محبوبي چې د خپل بدن نه متډیر محبوب دی. ګوره دا انسان چې ورته وګرځيږي د غوخي اډوکی او فلیش وځيږي د پدې نه دی خفا او کچیرته د انسان کافر شي نو د ایمان سوځيږي ایمان ختميږي نه د غوخي او د ویني او د اډوکی او د بدن په سوځېدو باندې خوشاله دی خو نه دا چې ایمان د خراب شي دته مضبوط ایمان وي. الله دې زموږ نصیب کړي. د باب کې یو څو حدیث ویما ان شاء الله او د صحابه ایمان او د صحابه تکلیفونه او د محمد علی السلام ایمان او د محمد رسول الله مصیبتونه او د مخکینو متونو ایمانونه او د هغه حفاظتونه د دې یو څو نمونې ذکر کوم او فائدہ به ډېره دا وشي چې ان شاء الله زمنګ استاد چې د ایمان به ډېر قوت ورکړي د الله په مشیت او د الله په فضل باندې. بخاری کې حدیث د انس رضی الله عنه راغلی و. انس وايي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. درې څه دي چې الله دې کوم انسان نصیب کړي نو د ایمان خوان او د ایمان مذهب د تحصیلیږي. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. د ایمان مزه د ایمان خوان هغه چاته به حاصلیږي چې هغه کې د درې صفاتونه راشي. یو صفت دا ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. الله او رسول به ته د ټول دنیا نه ډېر محبوبي. دویم دا
وان يحب المرء لا يحبه الا لله. د یو انسان سره تعلق ساتي، محبت وسکي، مینه وسکي، مال په لګي، دا غسکینی پاتې، دا به خالص د الله د رضا لپاره وي. دا دوا. دریم وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. کفر ته واپس کېدل دسی به تبخ کار کیږي لکه څنګه چې ورته ورسېدل دا تبخ کار کیږي. امام بهقي د دې حدیث باره کې وایي فابان النبي صلی الله علیه وسلم، محمد علیہ السلام دا خبره واضحه کړه چې ان الشح بالدین من الايمان، حرص په حفاظت د دین باندې دا د ایمان حصہ ده. ازمرونو دا شح او حرص په حفاظت د دین دا دو طریقې باندې ده. یو طریقه دا ده سړی یریږي په دې چې اصل ایمان زمانه ختم نشي، او دویم دا ده چې یریږي په دې باندې چې دسه نه ایمان ته نقصان ونه رسیږي. دا دو خبرې به مؤمن ډېر سوچ کوي ایمان کې. دا کار کومه دسه نه چې ایمان برباد نه کما، دا کار کومه دسه نه چې زما پوره ایمان دی او دا ایمان را ناقص او کمزور نشي. د دې نمونه وګورئ. د یعقوب علیہ السلام بچی دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. د مصر د گورنر کور کې مزدور دی، د عزیز مصر د بادشاہ خزاده زلیخا یا راعیله هغه د زنا مطالبه کوي. یوسف علیہ السلام وی زچر دا کار نکوم، معاذ الله انه ربی احسن مثوایا، په الله سپنا غواړم، الله زما رب دې، زما زیږ خسته کړی دی، خسته ایمان را نصیب کړی، ایمان نه خرابوم. یا عزیز مصر زما مالک دې، زیکور تراوستین ز نمک حرامي نکوم چې داغه په کور کې ز په ګناهونو اخته شم. ملک خبره خبره شو چې امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه. ګوره د گورنر خزي د خپل غلام نه د زنا مطالبه کړې ده. هغه ډیره چلبازه خزوا، خزي راجمه کړې او دا لوی لوی د مالدارو وزیرانو خزي وي. خوراکونه ولور کړ، یوسف ته ویل راوځه. چې راوته یوسف حدیث کې راځي د نیمه دنیا خاص الله ورکړی ولا. نو هغه ټول غوته کړی، وای ما هدا بشر، دا خو انسان نه دی، دا ملک دی. ښا به دا ټول وای اے یوسف دا د عزیز مصر خزه چې څه مطالبه کوي دا منظور کا. یوسف علیہ السلام ډیر سخت خپه دی. بادشاہ ته دباب وکړ، جیل ته بځي. خزي وای د دې خبره ومنه. یوسف علیہ السلام په خپل ایمان ویریدا. نو یوسف علیہ السلام وای رب السجن احب الی مما يدعوننی الیه. الله اسماله جیل پکار دے، الله جیل کې خیمه بدن به می تکلیفي خو ایمان به می محفوظي. الله کدی قرونو کې پاتې شم رب العالمین د سینې چې ګناه کې اخته شم. او دا د پیغمبرانو سنتو چې ځان تکلیف به خوخو خو چې د ایمان ته ضرر او نقصان ونه رسیږي، او دا پوره ایمان غواړي. ور یوسف دې بادشاہي کور کې دعوت او ته بدعملي ته ورکېدې شي، خو یوسف علیہ السلام وی الله جیل میں خوښ دے، الله جیل ته مې بوزي، والله والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. الله د سينه چې دې ګناه کې اخته نشم. دا به نیکانو خلقو عادتي. خیر دې زری جیل تلاړ شمه. 12 کاله یوسف علیہ السلام جیل کې و. 12 کاله جیل میں غوړه ده خود سینه چې ګناه کې واقع نشم. دیتا شح المرء بدینه وی چې مؤمن په دین دسه حفاظت کوي چې الله خیر ده ما ته تکلیف را ورسیږي زدي مړ شمه
او چې زما دین خراب نشي. دا کوم آیاتونه چې ما لوستلیو د سورۃ البروج دې کې الله یو واقعه ذکر کړی دا چې دې ته واقعه د اصحاب الاخدود وایي. دې واقعه کې لوی عبرت ده. ګوره دون مؤمنانو چې دا ویلې زمون بدنونه د پور وسوځي خو چې زمون ایمان خراب نشي. د ایمان د حفاظت سوچ کول. حدیث کې راغلیو محمد ابن کعب القرظی وی د نجران علاقه وا او دی نجران علاقه کې یو بادشاہ او د یو جادوګر ساتلو. دا بادشاہ جادوګر بوډا شو. بادشاہ ته ویلې مال ټول ملک کې یو نوجوان الګ وګوره چې دا الګ ډیر وخیر او ذکی او زیرکې چې زو ته جادو وخېما. هغه ول سیدا بادشاہ ګرځیدا نجران کې یو الګ پیدا ک عبد الله ابن تامر فدینم باندې او دا الګ چې وو ماشاء الله ډیر زیات انتهایی وخیر الګو. د دې جادوګر خاطبته لار کې یو پیرو نیک سړیو. هغه ورته ویلې بچي خوخه دې نه ده چې یو لس منټه ما ساخلی زبردست دین د توخم چې ستابه د الله سره تعلق جوړ شي. هغه صحیح ده. نو چې د پلار د خانه براته پیر سوي ساره ده به جادوګر خالته چې د جادوګر نه براته پیر سوي ساره ده او به د پلار خالته. څوره سي بعد دې معصوم ته مشکل جوړ شو چې د پیر خاله باورغه نو هغه به جادوګر خاله نو هغه به وینا وخت لري کې بیٹه مې دیکا او چې د پلار خاله براغه هغه به وای بیٹه مې دیکا. نو دې پیر ته ول طریقه راته وخیاو. نو هغه ول چل به ته وخیم چې د جادوګر خاله ورتلی ورته وای پلار یې سار کړو ما نو زه دې استاد روحاني پلار دې مې او کله پلار خاله ورتلی وای استاد یې سار کړو نو یقیني زه خو استاد مې ما. دا طریقې کولا الحمدلله صحیح آسمانی دین باندې معصوم پوښ. په دې لار کې یو نجران کې یو حیوان را پیدا شو چې هر څوک به ویل هغه به خړو او ختمو به. دې حیوان باندې خلق داسې کوي خدا حیوان څوک وجلې نشي. دا معصوم راغه او لینده کې غشه کې خود او ویلې اے رب العالمین کده دې پیر دا دین آسمانی دینی او کم رب چې ماته خودلې الله ته صحیح رب الله دا حیوان ملکی گزارې په وکړه هغه حیوان مړ شو. ټول ملک یو आवाज شو چې معصوم هغه حیوان ملک. د معصوم معلومات چې کوو دا هغه معصوم عبد الله ابن تامر کم چې بادشاہ دې ساحر لور کړو. راوی وخت ورته ویلې دا څنګه ملک هغه ویلې د دې مخلوق یو رب دې الہ دې د اق په نوم می په आवाज وکړه والله ملک. هغه ته وی ربن غیری زمان ما سوا کنه بل رب شتا. هغه ویلې او شتا. بادشاہ د صہیب رضی الله عنه روایت ده پولیسو ته ویل دا معصوم غر ته وخېجوي او خطه را وغورځوي چې د املای ټوټي شي. غر ته وخېجو دا معصوم دعا کوي اللهم اکفنیهم بما شئت. اے الله د دینه ما وساته الله چې ستاسو کوخی قماته بچي. د غر سر ته وختل حدیث کې دی پرجفل جبل د غر زلزلہ پراله ګټه برا ورغخته ټوله مړکړه معصوم بادشاہ له مخېلا راغی وای ته چلو شو وای زما رب ز خلاص کړم او هغه تبا کړو. هغه ویل ښا وتویل 1500 نور وسکړه دریاب ته وګرځوي ختمه کوي. دا صحیح روایت ده چې ورغه دې به وای یا رب البحر اکفنیهم بما شئت. الله درې ستا اختیار کړي الله ما ته اخلاص کړي چپراله 1500 واړه ختم کړ اته به الله روغ بچ. وسی پکولی په معصوم نشو وجله. معصوم متوي ما وجني وای او وای دا مزادر کوي وای او وای زت دو شرط ویم دا وکما به مړ. هغه ول څنګه وای ټول مخلوق با یو میدان کې راجمه کې
او چې راجمه دې کو نو ما ته به یو فړی راواچه او یو کجوري ته به مې راخ کې پانسی به مې کې خو زه به مړ کېږم نه غشه براواله او پلنده کې به کې دي او په تیزه به आवाज وکي بسم الله رب هذا الغلام دا هغه الله په نوم چې دې معصوم رب دې نو زه به مړ شم گزارې په وکړه معصوم شهید شو ویشته خلق ټول आवाज وکړه آمنا برب هذا الصبي د دې معصوم چې کوم رب دې موږ په ایمان راوړې هغه صحیح رب دې بادشاہ ویلې ښا تاسو زمانه ما سوا په نور چا ایمان راوړی وای او خندقونه د ور وکنستل دای وتناسو ور بلک او مومنان راوړل او ورغزول به او سوزول به ښا الله وای اذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهودا احادیث کې راځي یو خزه راوستا چې داغه سماشمو او داسې معصومو چې د مور پیس کل وړو کې معصومو او ورته ویلي چې دا معصوم د نسیزو او واپس شد دی دیننا دا زنانه خپه نیولې شو چې دی ورته ځان نو ورغورځوم دی معصوم د مور د غیږ نه دی ورته ټوپ کړي او ویلي اصبري یا امه انك على الحق مور صبر وکا صحیح دین باندې رادانګا ان شاء الله دا د کامیابی او د عزت زیاده هغه درې کسان چې د مور په غیږ کې خبرې کړې وي چې د جوړېج معصومو او دا معصومو او یو دغه د عیسی ابن مریم او الله به مدد وکړه هغه لمبي رالی او دا وری راوچت کو او نجرانی په ټول تباہ برباد کو ګور دا خلقو الله سورته بروج کې دا ذکر کړي وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد نقصان دا چې صرف الله ایمان راوړل د ایمان حفاظت کو ځانونه په ور باندې وسوسول د ایمان حفاظت کو خپل بچی په ور او خزه په ور وسوسولې خو د ایمان حفاظت کو او دا پوره ایمان غواړي آسیہ رضی الله عنها د مزاحم لور چې د فرعون خزوا په موسی علیہ السلام ایمان راوړل او چې کله ایمان په موسی علیہ السلام راوړ نو فرعون راونی ولا پلاس او خوې ولا میخونه ټاکوال و فرعون ذل او تات قران چې وایي او دا خزدا لاس یو چت کو دعای وکړه رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله الله جنت کرا لکور جوړ کې الله تعالی جنت هغه کور را مخامخ کړ دی وخندل فرعون ویل دی لیوانه ته وګورئ دا زڅ کوم او دا څه کوي ښا او دا اغینه رسته به شهید کړه ځان ټوټه ټوټه ک بدن وخی په میخونو باندې سورې کړي په ایمان وساتخه دا مضمون د ایمان لوی شعبه ده شح المرء بدینه په دین باندې سړی دغه وکي حفاظت وکي او کله چې من د خپل دین حفاظت وکړو تاسو په الله یقین وکړئ چې الله به زموږ مدد کوي یقینا چې الله یې کوي امام بخاری یو روایت راوړی دی او دا عجیب واقعا ده واقعا د جوریج امام بخاری راوړی ده دا ابو هريره جنانو حدیث ده بنی اسرائیل کې یو سړی چې هغه خپل دین ساتلو او د الله بندگی کوله نو بنی اسرائیل یو ورځ ویلي تعجب ده عبادت د جوریج لا چې د الله د څنګه عجیب بندگی کوي یو زناکار خزوا اغي ویلي لئن شئتم لأفتننه کستا چې خوخی زبدا فتنه او زنا کې واقع کوم د دین به پاتې کوم زنانا حبایل الشیطان د شیطان پړي دی حدیث کې راځي عقل من خلقی دین ولا خراب کی دنیا ولا برباد کی نو بنی اسرائیل ته ویل زدا کار وکړه اگر هغه جوړې ته ویلې جوړېجا ما سره زنا وکړه نو جوړېج وته وی ورکیګه مخ دې ورکشه زه د الله بندگی کوم الله زنا حرام کړی د زنا نه کوم ظالم لاړه یو شپن کی سه زنا وکړه او دا غینه معصوم په حمل باندې معصوم پیدا شو امام بخاری دا روایت راوړی دی
او امام بخاری د جوریج واقعا ذکر کړی دی چې جوریج وی د امتحان الله په ما زکه وکړه چې ما ته مور आवाज وکاو زه ورنرلم مور می ازار او خیره وکړه الله هغه پر جوریج مو وجني چې د زناکارو جنکو مخونه دی ته نه خودلی جوریج ولاند عبادت کوي مسکین د هیڅ نه خبر نه دی ناته په خلق رال ظالمان او د جوریج ونیو عبادت خانه له وسو زولا وتوی دا ولې د څه چل کوي وای تا دا غزنانه سره زنا کړل او ماشوم پیدا شوی دی جوریج راغه وی ویل دعا وکړه ما پرې د برکات مونږ کوم مونږ وکړه او په مونږ کې دعا دا وکړه الٰه العالمین زما بدن دی وسوځي ټوټي ټوټي دي شي الله کور مې دې ختم شي بچي مې دې ختم شي او چې الله ستا په دین بدنامه ونه لګي خلق به وایي چې د دین دو نبی امام او د څه غلط کار وکړ او دا غینه بعد ویل هغه زما چې کوم بچي معصوم دي چې تاسو په ماراړو یې غراولې چریوس بخاری کې د ابو هريره جنو روایت ده چې پتوان الصبي په بدنه د نيزيب شانه گزارې په دې غته وکړه د معصوم د خېټه واله په وتوي بني من اباک بچي خپل دې څوک دي ورکوټه د دوه ورځې معصوم دي الله مدد کوي بیا نو هغه ته وای الراعي فلان نو مې یاد کړ د پلانش پن کی بچي متنی ښا الله به د سنا سره مدد کوي خلکو ته ویل جوړه چې واستدا کور د سرو سپینو نه بادو هغه سرو سپین دي ستاج چې څنګه څه زولې رسې وکي ښا د دین حفاظت کوا الله به ستا حفاظت کوي دین باندې دا حرص کول چې خیر دې زدي ختم شم خو چې د الله دین ختم نشي دا ډیره مهمه خبره ده امام ابن کثیر البدایه والنهایه کې یو عنوان ذکر کړی دی هجرت من هاجر من اصحاب رسول الله فرارا بدينهم من الفتنه د صحابه هجرت چې د دین یریدل چې زمون دین خراب نشي کله چې د پنځم کال شو نو صحابه کې د سیو چې ایول سړی او څلور خزي چې د مکه کې د کافرو د والو نه تنگ شو چا ورته ویلي حبشه تلان شي او د نجاشي بادشاہ اسحما چې میلمه ورشینو څوک یې نشواله او زید والو نه بدما شي صحابه وی قسم په الله چې موږ د والو نه وتښتیدو او حبشه تلاړو ښا او مقصدم داو فرارن بدینهم من الفتنه چې خپل دین د دین وساتو چې ګناه کې واقع نشو ښا او د هغه نه بعد د الله د نبی علی السلام زندگی انتهایی تنگ شو ښا اولانه سفر چې محمد رسول الله وکړ نو اصحاب السیر ذکر کوي چې خرجت الى الطائف من ازي العرب د طائف تراوت او د دې وجنه چې عربو ته تکلیف ورسول چا ورته ویلي چې په طائف کې د ثقيف قبيله ده او هغه ډیر ملما دوستان دي او ورشه غیب فنادر کله ثقيف کې هغه وخت کې مشری د درې ورونو وا عبد یالیل او مسعود ابن عمر او حبیب ابن عمر دا درې د طائف مشرانو عبد یالیل لراغه وتوی ویلي زرا غلیم امن راکا د الله دین د ترسوم نو هغه ته وی اما وجد الله احدا ارسله غیرک ستانه بل څوک نو دنیا کې چې الله واسترا ولېګلې ززمانه مخنه مزه هغه دیم لراغه هغه ته وی والله لا اکلمک ابدا قسم په الله چرې د خبرې نو کوم مخنه می فاتېګا او چې کله هغه دریم لراغه نو هغه ظالم متوي خاطه وسراغلې ما شومان ورپسې کړ چې دا په ګټو ولې او وې باسي او حدیث کې راځي محمد رسول الله چې د طائف نه راوته نو په بدن یې ویني روانې وي او دا خپې په وینو باندې الله پاتوي وادي نخلی تر ورسېد ډېر سخت خپه ده اسمان ته لاس اوچت کړي دعا کوي اللهم انی اشکو ضعف قوتي الله ډېر کمزور یم الله تمینه وحوانی علی الناس الله خلقو کې ډېر کمزور شوم
یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. الله ته ارحم الراحمین، الله د کمزور رب الہ العالمین. انت ربی الی من تکلنی یا ربی، الله ته مې رب ما چاته پرې دی. نبی علیہ السلام وی دی جڑا جڑا کې زما سترګې پټې شوې وي. وای چې را پاتې دم جبرئیل راغی، وای ما ته ویل چې ستا خوخه ده چې د اخبثین غرونه په طائف والو را بند کما. وای مال چې نه، الله به د دې نسل کې یو خلق راوباسي چې هغه به لا اله الا الله محمد رسول الله دعوت کوي. الله دغه وخت راولي. جابر رضی الله عنه وی ایام د حج کې به نبی علیہ السلام راووته او په موقف باندې ګرځیده او ویل به اے خلکا الا رجل يحملني الى قومه، یو سړی نشته چې ما بوزي خپل قوم ته زیرای کی. فإن قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي، قریش د دینه منې کړم چې د الله خبره دیته ورسوم. اے عرب څوک بزیر لرانه کی. او هم دغه وجوه محدثین لیکي چې په قریش باندې یو لوی مصیبت د محمد رسول الله د وجه نه راغی. هغه داو چې د عربو یو کورو چې خوسای جوړ کړو چې هغه ته دارالندوه ویلې، او دې دارالندوه کې عرب راجم شو. ابو طالب لرال وتوی ویلې ابو طالب کستا وراره په عربو کې کوم جنای باندې لاس کړي منګ به ورکو په نکاح. کوم شری اخلي نو د عبدالمطلب په زیر داز منګ مشر شي خیر ده. کمال اخلي چې څونه پیسې غواړي منګ به ولورکو. خدا دې نه وي چې دا له حد نشي کوله، ایواز د الله بندگی کوي. هغه ابو طالب کافر وو او محمد رسول الله خپکیده. وای زبه به وراره ته ویم نبی علیہ السلام ته ویلي د محمد رسول الله په مخ باندې وښ کې روانه وي او جړ دي. او ویل کاکا تر وسه په مته مرګري، او قسم په الله کدا ټول دنیا یو طرف ته شي نو زبر الله طرف ته دعوت نه واپس نشم. ابو طالب چې خبر شو چې ویل چې زما وراره ډېر خپه شو. نو ابو طالب وته وای بچي فاصدع بامرك ما عليك غصاصه وابشر بذاك وقر منه عيونا. سترګې یخې کا دعوت کا وزا والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفينا. قسم په الله تر هغه ټول عرب ته نشي ضرر رسوله چې قبر کې زما سر ته د سرګړي بالغ نه وي. او دا غنه بعد قریش ته ویل چې محمد رسول الله د خپل دین نه واپس کیږي، او کله چا څو وسی نو وی کوي. عرب راجم شو او په شیاب ابي طالب کې 3 کاله محمد رسول الله او د قومینه محاصره کړ. او شیاب ابي طالب دا عام د حاجین چې مینا طرف ته ځي او دا کوم د قبیس نشاته د غرونه دي دې دریته شیاب ابي طالب وای. مزدلفه په لچزي مینا طرف ته او دا کوم د ټنن نوځي او دا لار دا شیاب ابي طالب او شیاب ابي طالب کی محاصره کړ. او دا د نبی علیہ السلام قومین د اشهر الحرم نما سوا به نه را پرې خدل کبه څوک راوته وجبه سوداګانی به په نه خرڅولې. او چې کله براوته چې یو شی په 10 روپۍ وو نو د محمد رسول الله په قومینو به په سلخ او په زر خرڅوخه. او دون وږي شو تاریخ لیکي چې د ماشومان او د خزو جړاګانې په مکه کې د ولګي د لاس واوري دي شي. 3 کاله په محمد رسول الله باندې او په مرګرو دا تکلیف راغی. حکیم ابن حزام رضی الله عنه د شپې به کله غنم راواغستل د عمه وا ترورې وا خدیجه رضی الله عنها دله به پټ وړل اول ته به ورکول ولا. یو شپه ته ابو جهل لار کې راوته وته ویل خاص زمون دشمنانو له خوراک کړي. هغه ول ترور مې دا وای نه به وړي. ابو البختری چې د عربو مشهور زورور سړیو هغه راوته او ابو جهل ته ویلې
ابو جهل سم سړی پرې د چیزي بس خپل ولید ساتي به وسا او دا هغه نه بعد ابو طالب بیم داو خیرتوب بکاو چې کله محمد رسول الله د شپې ودشه او ما خان نه په کوم ځای وو نو د شپې به خپل بچی راوړ پاتې بستر به واچو او هغه ته به ویل وراره خلکو د شوی درازه ته بل ځای لاړ شه د سینه چې قریش را نشي او تارانه مړل کی ښا او انتهایی تکلیف محمد رسول الله داغه مرګ وتا او د حج په موسم کې براوتل او خلکو له دعوتونه ورکول الله طرف ته او ابو لهب په فلارو کې خلک کې نه ولیو او دا به ویلي چې د محمد رسول الله خبرونه معنی ښه 3 کاله ولګي ګېړو باندې په شیاب ابي طالب کې د نبی رسول الله او دغه په قومانو باندې د مصیبت تیر الله احسان وکړ ان العطايا على متن البلايا مصیبت چې تیر شي الله به آسان تیر راولي بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين لسم کال د نبوت چې شو الله دا پابندی د دینه اوچته کړه او تاریخ لیکي چې عجیب طریقه باندې دا پابندی اوچته شو په عربو کې یو سړیو هشام ابن عمرو ابن عامر ابن لؤي بنو هاشم د دې سبه سره رحمین کولا او تاریخ لیکي چې د شپې به په پټه ته خوراکونم د دې بچوله ورول چې څوک بډیر وږي وای دا طعام ولور کوي داراغه دا ورځي وی هغه وخت کې سړیو عربو کې سردارو زهير ابن ابي اميه المخزومي هغه لراغه وتویله او دا زهير ابن ابي اميه چې د مور او عاتقه د عبد المطلب دغه ودا لور وا د نبی رسول الله د پلار خور وا وفوي وا نو زهير راغه هشام راغه او زهير ته وای تکینا او زی و خبره تکوم توجه باندې خرابه خبره ته صحیح فکر وکي وتوی ویلی ارزیت ان تاکل الطعام وتشرب الشراب ته پدې خوشاله چې په ډوډۍ په خپل کور کې په ماړه ګډه وخوري او په وڅ کې او ته خيسته جامې واغوندې واخوالک بحيث تعلم او ماماګان چې دي چې په دغه ځای کې محاصره شوې دي دا دریم کال دی تا ته پته ده ستا غیرت دا مني دا څونه ظلم دی نو هغه ته وایي ویحک ما اصنع وانا واحد مرشي هشام زبر څو کوم زه یو کسیما نو هشام دیم مرګرم ځان له پیدا ک چې زهير نو زهير ته ویلي زبر مرګره شم کنه نو هغه یو بته یو بزیم وکسام بچو کی اب غیناس به ثالث دریم مرګره وګورځبه به ولانجه جوړو کو عربسا اگر هغه و دریم د لګورم متیم ابن عدی لراغه چې دام د بنو هاشم خپلوانو او ورته ویلي اے متعیما زمون ورونه دي دولت مړکیږي بچی مړکیږي ستا غیرت د منی هغه ورته کوم غیرت مې نه منی په یوتی یوزم راغو ته وی منسه زهير دریم مشته ده هغه په دریو بچو کو ابغینا رابع څلورم وګوره نو به د عربو سره مقابله شروع کو هغه سیدا څلورم راغه ابو البختری ابن هشام لا وتوی ویل ابو البختری خبرت تکوم زمنګ استاد قومین دي چې خځه او بچی دولګي نمړ شو او په عربو کې دسه زیاته خو هیڅ چام نه کړي ستا غیرت منی دا هغه یو تی یو زم دا به څه شي وینا دوه منورم پیدا کړی دي وایزه ابغنا ثالث دریمو پنځمو ګورا خامسن ابغنا خامسه چې پنځه شو نو به ومن دا مسله ختمه کو نو هغه او هغه وخت کې سړیو زمعه ابن الاسود ابن المطلب ابن اسد او هغه ته ویلې اورورا خبره تدا کوما من چې یو دلته فراغونه کو او زمون قومین تباشو دا ظلم دی کنه دی هغه ظلم دی خو مرګري پکار دی وای دونه وای چې پنځه خو یو هغه پنځه برابر یو زیمه هشام دیم زهير دی او دریم پمن کې ابو البختری دی متیم ابن عدی دی او سمع ابن الاسود ته راځي بس پنځه کسان شو کوشش کو د دې عربو سیا جنگ کو او یادا
کم خط چې دی لیکلی دی دا شلوو او دا ورونه د شیخ ابي طالب نه را خلاصو. دا دریم کال دی په تباه شو دلته. حجون علاقه چې دا د مکی د مسپلی طرف ته راځي دغه ځای کې راجم شو او قرانونه او قسمونه وکړه په دې باندې چې زمونږ دی په الله قسمي چې موږ به دغه صحیفه چې دی کوم ظلم لیکلی دا به ورانه و. دې کې زهیر را پاتې ده وای اول به خبره زکم په عربو کې راځي هغه ول سیدا راغه طواف بالبيت سبا و طواف بیت الله نه وکړه به راوګرځید مکی والا ته وای یا اهل مکه اے مکی والا انا ناكل الطعام ونشرب الشراب ونلبس الثياب وبنو هاشم حلقا ومن بخراک کو وببس کو جامع باغوندو او بنو هاشم دولګی نه دیږي کې تبا کیږي. او عجیب خبره وکړه وای والله رب هذا البيت زماده د بیت الله پر رب باندې قسمی لا اقعد حتى تشق الصحيفه الظالمه زماده پورې نکینم تر دې چې دا کم خط لیکل شوی دی چې صلی رحمی ختمي چې دا ترڅو ماشلولې نه دا خبره چې وکړه د جمعات ګټه ابو جهل لعین ناسو وتوي کذبت والله دروغ دی ویل قسم په الله لا تو شک دا به چا پلارم ونشلی د دې خو د مخ کې نه خبره وا زمعی ابن اسود را پاتې ده وتوي انت والله اکذب ابو جهل ته دروغ وی بالکل دا بشلولې شي نمن په دې خوشاله او نیمنو. ابو البختری شور جوړ شه هغه چغه کړه وی ویل صدق الزمع ولا نرضى بما كتب د زمع چې څو ویل دای رښتې ویل او د ابو جهل په لیکلو موږ نه دغه کیږو. مطعم ابن عدی را پاتې ده وته ویل دې مرګرو مې رښتې ویل دي او کڅو کې خلاف کوي دای دروغ ویل دي. دا خبره چې وکړي هشام هم د څه خبره وکړه 15 کسان خلاف کې ودرېدل. ابو جهل کافر او خډر رسول کافر او خلق ته ویل غلی شي هاذا امر قضی بلیل قد تشور فيه دا یو کار دی بیګاب کې دای مشوره کړی دا لکه چې دا د مشورې خبرې دي او خبره د څه نه ده بس به سره په دې شو چې منګه چرته څه چل نه کوو چې من دې خوشاله ګرځو او زمون قومین دې دلته هلاکیږي. دلته الله یو عجيبه معجزه د نبی رسول الله ښکارا کړه. ابو طالب راغه محمد رسول الله ته ویلې اوراره معلومیږي دا چې عربو کې جنگ نه خلی وس زکیو طرف ته زهیر هشام مطعم ابو البختری داخله ودرېدل او بل طرف ته د ابو جهل د لړاله ده کاد الفریقان ان یقتتل قریب دي چې په عربو کې دسي جنگون خلی چې څوک به دا کولای نشي. وراره رښتیا پیغمبري ماته صحیح خبره وکړه نو هغه ورته ویلي کاکا سبت ته یو خبره وکم کله رښتینی پیغمبر ما نو ته به ومنه او که رښتینی پیغمبر نو ما نو به وتا ته فتح ولګي. هغه وایي څه خبره وای دا کم خط چې دی لیکل دی او دای بیت الله کې دنه راځوړن کړو دا 3 کال کې زه بیت الله لنیم ورغلې کنه وای نه وای هغه خط باندې الله یو چنجه لګولې دی او هر ټکی خړلې دی صرف د الله نوم پکې پاتې دی چې به اسمک اللهم دا لفظ دی. دغه راغه ابو طالب د خپل مرګرو ته ویل زما وراره د خبره کوي هغه رستا وراره چلیدلې دی وای راځي ګویرو کرشته دا خط د سی وو نو یقیني چې دا سړی په حق دی او کدا خبره د سینوا نو به محمد روغجن دی صلی الله علیه وسلم. ابو طالب ول زبې ونیسم او د نور ته ور منځ ته ورو پر زوی عمر به کې قصه به ختم شي بس فیصله په دغه باندې ده. رال عربو ته ویلې چې جنگ نه کو راځي په صلح خبره کو. دا سړی دریم کال دی چې بیت الله نه دی راغله او دغه خبره کوي چې پاغه چټ چې دای کوم لیکلای دی صحیفه قاطعه الظالمه چې کومه ده پاغي کې چینجو دا ټول خط خړلې دي صرف د الله نوم پاتې شوی نو کرشتنی کوملوي او کرشتنی نه نو محمد تاسو ته حواله کوو او په خپل الله سي مړ کېدل بس په دې باندې فیصله وکړه. بیت الله کلاو چې خط یې وکړه ته ټول سورې واحد دا یو لفظ پکې پاتې او چې به اسمک اللهم
هغه ویل او رښتیا د سره پیغمبر دی او هغه خطر راوښلو او د بیت الله په مخ کې ټوټه کا او قریشو بنو هاشم تویل راځي تاسو ایمان حفاظت کوو 3 کال محمد رسول الله د قومینو دولت کې نتسه حالت پر راغلو چې د شیعه ابي طالب نه د خطو د معصومانو دولت کې چغي په بیت الله کې اورېده کېدی شح المرء بدینه په دین سره حارسی زدي وګېشم ما ته تکلیف ورسیږي خو چې صاحب دین تزما ضرر ونه رسیږي ابو داود کې یو روایت ده خباب ابن ارد رضی الله عنه وی دا وی ز لوارما او ما با دا لرونا او بیلچی کوداله تبر دا چیزونه جوړول او زما فعاص ابن وائل باندې دا غودا قرضو وای زول رالم وای ما ورته چې زما پیسې راکا وای عاص ابن وائل راته ویل والله لا اخزيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قسم په الله قرض هغه پورې نظر کوم چې په محمد رسول الله کافر شوی دی وای ما ورته ویل والله لا اكفر حتى تموت ثم تبعث قسم په الله کفر نکوم کته مرشو به ژوندې شو خو کافر کېږم نه دا خبر ده ابو داود کی روایت ده یوصل دا ډیر وال شوو نبی علیہ السلام بیت الله ته تکي والدا د صادر نه بالغ جوړ کړي دي خباب راغه جړل محمد رسول الله تا وتوي الا تدعو الله لنا الا تستنصر لنا یا رسول الله اے دا الله نبی ولید الله نه موږ له نصرت دعا نه کې دا الله نبی ټول شپه والو کې تیرا کړی دا ور باندې اچلې زما د بدن نه ویني زوی وته او هغه ور هغه مړک رسول الله علیه السلام غصه شو تویل خباب ته څه تکلیف رسیدلې ده والله لقد كان من قبلكم دسه نیکان خلق مخکې تیر شوی استاسینا مې یوزع المنشار على مفرق راسه ما دون لحم وعظم چې په سره د وسپنې اړای خودل شوی دا او غوخه وډو کیولا شلولې دی او په منځ دوزې کړې دي ومنهم من يشتو بمشات الحديد او ځنې د سړي چې د وسپنې په منګزو ته غوخه کټ شوی دي ومنهم من يحفر له او ځنې د سړي چې ژوندۍ خلق شوی دي فما يصدهم ذلك عن دين الله سره د دې مصیبتونو نه د الله د دین نه نه رسته شوی خبابه تا ته څه تکلیف رسیدله صحابه د خباب نه تاسو وکړه وای ستا مصیبت څو چې دا شکایت وکاو وای ما دغه شپه په ورته راکړې و سکروټو د ور باندې چلېو ما فما اصبح النار الا ودك زهري زما د ملانا هغه ډل وته او سکروټي مړې کړې خو زی دا هغه نورسته به را پاتېدم شان زخمی وا محمد رسول الله ته ویلې عطا خراسانی وای زل سعید بن المسیب خاتم یوزل بلال رضی الله عنه ذکر کا سعید سرخته ک جړلې وای به ویلې کان شهیحا علی دینه د الله په دین ډیر حرسنا کو وکانه یضرب فی الله علی دینه د الله په دین کې د الله د پاره وال کېده او دا بداویلې الله 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 امام شافعی وای خباب چې راتلو او بلال رضی الله عنهم نو فجالو يلزقون زهره بالرزب دا د ور هغه غټي به په ور ګرمولي او د دین لا پورې به نیولې حتا ذهب ما يمنعه هغه ویني زوی به د دې دملانه وته هغه غټي به یخې شوې به په دې پریوتل ورقه ابن نوفل په دلاره ته او بلال رضی الله عنه له عذاب ورکاو هغه ول احد ورقم ویلې الله احد او دا بلال رضی الله عنه وایزاد امیہ ابن خلف غلام پکانا یزعو فی عنقه حبلا زما مړی کې به سار دي سالم پړای واچو ثم یسلمو الی الصبیان د مکی ماشومان له به ور کړم یذوقون به فی جبال مکه د مکی دا تیر غرونه او دا تیرې غټي وي او په دې کې به زرا کلمه ازما د بدن غوخي اډو کې ویني د مکی په غټو په پاتې کېږي او چې کله غرمه بشو
اب تحت براويستم په ما به ګرمه شګي واچلې او چې کله ما خام بشو نو د ور پس کروټو باندې به واچل ما خام. الله په ابو بکر رحم وکړ او ابو بکر زواغستم د دې ظالم نه را خلاص کړم ما. شح المرء بدينه نن موږ ته څه تکلیف رسیدلې دین کې دین تکلیف درې خلقو ښا. بخاری کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ده ابو ذر غفاری وای زه د غفار قبیلې نو مجندب ابن جناده و مسلمانون ډیر اګران باندې د علی رضی الله عنه په واسطه محمد رسول الله ته ورسېدم. وګدا واقعیا ده ما ته نبی علیہ السلام ویل ابو ذر دا دین ځان څه وساته حالت د غربت ته توګ بدی وای مال چې قسم په الله لا اصرخن بها بین اسورهم د دې مکی د مشرکانو مینس کې بزد الله د دین आवाज لګوم. د مکی چوک تراوتم چغه میکړه ایها الناس قولوا لا اله الا الله وای فزورت لاموتا زدون اواله شم قریبم چې زمړ شوی وای ښا. عباس رضی الله عنه راغی لا مسلمان شوم نو په ما راو ورزیدا خلک مال د پکړه راته ویل یا خلک تاسو ته پته ده دا رجل من بني غفار د بني غفار یو سړی دی متجرکم و ممرکم علیهم ستاسو لار پدایدا کدا مړ کې سبب بیا څه کوي سبای بیا والم بلورسی بیا والم. زماد الازدی چې دا وای ز یمن کې د ازد شنوء د قبیلې نو چاره تویلی دا محمد رسول الله لیونه دی وای زرالم وای مال چې انی لارقی من هذا الريح ما ته دم یاد دی لیونی په دموم خکیږي تلیونه را مخکشه. وای نبی رسول الله رسول چې کله لیونه نیم کلمه ته پیش کړه هغه قسم کوي چې ما د بادشاہانو خبره اوریدلې دي خو ما د څه خبر انده اوریدلې لقد بلغنا قاموس هذا البحر د درې مینس ته دا کلمه ورنه وتلې ده. وای زه قوم ترالم او چرالم د لا اله الا الله دعوت می شروع کا دون اواله شم چې په ورځ به نشم را پاتې دی ښا. زماد الازدی چې یمنه سړیو مصعب ابن عمر هغه صحابیو چې په مدینه کې ددن خج وړه چانه واغسته. زما مور چې وای کله خبر شو او مور ډیره بدمعشه او زوروره خزاوه مصعب بن عمر وای زه وګه کړم یو کمره کې بند کړم او ډوډۍ به نه راکوله خوراک به نه راکو او زبه والم فتخشف جلدی کتخشف الحیه زما د بدن د څه ترمن وګرځوله لکه مار چې ترمن ارتای ډېر سخت خراب شو. وای مال چې خیر بدن دې خراب شي او چې دین خراب نشي ښا. او دا مصعب بن عمر کله چې شهید شوه او صحابه رال و یا رسول الله مصعب شهید شو نبی رسول الله سر خطه کو وی چړلې وای کپن نشته ده معمولی کمبل ده که سرې پټ کو خپې ښکاری او که خپې پټي کو سر ښکاری. نبی رسول الله صحابه ته ویل په عربو کې نه د دینه خيسته الکو او نه د لباس چا وسته شو لکه د چا وسته خدای الله د پاره نن یو لیش کمبل د نه پیدا کیږي چې سر او په پټی شي. وای ز سر ولا پټ کړي او په خپل کمبل واچوي ښا. وجالو علی رجلیه الاصغر دا ایمان ده. عمار ابن یاسر چې دا د بنی مخزوم مریو دا مسلمان شو لاره موریو مشرکین با ابو جهل دی کافر او افتح مقام ته دی ویستل دا د عربو هغه کارجن میدانی زمکوا او ټول غرمه به وال یو ځل دای باندې ډبا خطا او دا ګرمه غټه ته چلی وی او دای چلی والی وبرا کوي خوراک را کوي. نبی رسول الله دې لار باندې ته نو محمد رسول الله ویله صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنه اے د یاسر آل صبر کوي الله به جنت ته بوزي ښا. او ابو جهل لعین د عمار مور سمیه رضی الله عنها ای وخت یو له یو خوري وتړله او بل خوري بخاری کې روایت ده پتانها په فرجها په دی عورت کې په زواله او نیم بدن له یو خوا وشلو او نیم بل خوا. دا شح المرء بدینه خیر ده بدن ده خراب شي خو چې دین خراب نشي ښا. ابو فکیها چې د افلح نومو د بنی عبد الدار یو مریو
دا وای سار چې بشه ز مسلمان شم پکې به را پړې واچو ثم يجرونه على الارض فزمکه به راخلم ټول ورځ او زه پر خدان دا خباب رضی الله عنه چې د ام انمار بنت سبا الخزاعیه د دې مریو مشرکین په دې یختونه ونیو او دونه به راخه چې دا وای زما پاتېدم خو ما به وسنه کېده عمر رضی الله عنه زکافرم د بنی مؤمل او وینځوا او چې دا په بنی عادی کې یو قبیله وا وای ما به والا زما ستړی شوم به ما پرې خدا وای ما به ته ویلې چې رحم مې باندې نه دی راغله دیله مې پرېخي چې زه دې ستړی کړم ما ملا ترکتو کې الا ملاله مني دته ایمان ویلې کیږي. عبد الله ابن حذافه السهمي چې د محمد رسول الله خطونه به وړل کسرا ته خط وړو اتلسمه هجری کې عمر رضی الله عنه روم ته ولېګا د روم هغه طاغي بادشاہونیو مرګري وسونیول وتویل حلک انت نصر ما سانګریز شاه او اشرکک فی ملکی و سلطانی زبر حکومت او بادشاہي کې ځان سره شریکم. عبد الله ابن حذافه ته وی لو اعطيتني جميع ما تملك وما ملكته العرب کستا ټول د روم حکومت او د عرب مال راکې علا ان ارجع عن دین محمد طرفت عین ما فعلتو چې دسترګې د رب عمر د محمد رسول الله د دین خلاف وکم ورزدان کوم. هغه ویل خلکو ته ویل دا خواو شاوله ولې غشو چې ویریږي هغه زما د ایمان دې چې ما په غشو نشي راولې به ورته ویل ورشي یو کړه ګرم کړي د تیلونه دو صحابه وروغ ورزول دا غو دا بدنونه د سو خاتل خاوي سوزول وتوي دا بستا حالي وي خیر دی باندې فخر ګرم ورمخ کې ک دو لک په جړا شو هغه پولیس وتوي سړی کې ویریدا بادشاہ ولې وای خبره مې مانی وینا وای دا ودی جړل ولې وای جاړم پدې چې یو روح به یو د یو ځل به ختم شي ارمان دې کزما دون روحونه ویل کزما په بدن چې څونه وخت دي او زه د الله د پاره تاور ورزولې او زه سوځیدل او به باندې کې دی به ورغورځولې نو څونه بخوي دا صحابه د دین حفاظت کوو خیر دې کړ بدن د دې خراب شي او دا ډیره ضروري خبره ده. جنید بغدادي بویلی احتم لدینک اشد ما تحتمل عینک دین داسې ساته لکه دا سترګه چې ساتي چې څوک لفوق نکي په دین بندونه حفاظت کې. ابو عثمان الخیاط هغه وی ما د زنونی مصری نه اوریدلې دي چې درې کارونه دي چې دا انسان ډیره مراقبه وکي. یو دا دی ایثار ما انزل الله چې کوم حکم را لېګل هغه په ټول غوړه کې وتعظیم ما عظم الله چې کوم شي ته لوی ویلي هغه ته لوی وي وتصغیر ما صغره الله چې کوم ته وړو کې ویلي هغه ته وړو کې وي. او درې شیونه دي چې باغی الله انسان له عزت ورکړي. یو دا التکاثر بالحکمه وليس بالعشیره عزت پدې کې دې چې ډیر علم وکي پدې کې نه دې چې قومین دې ډیری. دویم والاستعانه بالله وليس بالمخلوق دا الله نه مدد غواړي د مخلوق نه غواړي. والتذلل لاهل الدين لد بالله وليس لابناء الدنيا د دیندار خلکو عزت کول او هغه ته عاجزی او نرمي کول نه دنیا پرستو خلکو ته. او خلاصه د ټولو دادا چې شح الرجل بدینه سړی په خپل دین دونه حارسي چې خیر دې زدي مرشم او چې زما دین خراب نشي. او دا د الله رب العالمین انعام دې چې الله په مؤمنانو کوي. کدی دین کې مرګ راغی دام د شهادت کې ژوند راغی دام د دعوت او دا ټول بهترین ژوندۍ ده. او الله وی مؤمنانو خلق په پدې کې نه چې من باندې به امتحان ناراضي خامخا امتحان ناراضي زمورونو نن منګ او تاسو دا ویو خیر دې زمون پیسې دې بچي دین دې خراب شي بدن دې بچي دین دې خراب شي قومیت دې زمون سالم پاتې شي خیر دې چې زمون ک دین خرابيږي با قسم په الله عزت دین کې دې نه په پیسې کې دې نه په قومیت کې دې نه په جاه او جلال کې دې.
او امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي. محمد رسول الله علیه السلام بویلې امر بالمعروف نهي عن المنکر لم يدعا للمرء صدیقا، در چا دوستانی نه پریدي. الله دې موږ په خپل دین صحیح حارسان کی او الله دې زمونږ داسې ذهنونه جوړ کی. خیر دې که زمونږ مال زی، عزتم زی، بچیم زی، زمکه او جیدات او دولتم زی لاړ نشي چې د الله دین زمونږ لاړ شي. الله دې دا فکر ما او تاسو ټول کې پیدا کړي. دی باندې بس من ایمان مضبوطیږي. او دا ډېر لوی موضوع ده. د قران وګورئ، د قران تاریخ، د پیغمبرانو مصیبتونه، د صحابه مصیبتونه، د تابعین حلم مجرا، به زمون د دین څخه قدر پیدا شي. الله دې موږ په دین حرس کوونکې وګرځي او الله دې موږ او تاسو طالبان او علما د اخرت وګرځي. الله دې طلاب او علما د دنیا نه ګرځي او الله دې زمون زړونو کې صحیح محبت الله د دین سره شوق او محبت پیدا کړي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ملاویدو پتا مه هیروئ. الفلاح اسلامک ریسرچ سنټر اینڈ محل